بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جون مبارک هغه د مشقتونو نه د تکلیفونو نه ډکو، د دنیا نه بے رغبتی او د آخرت رغبت پاغي کې ډیر زیاتو. د دې وجنه په اکثرو موقعو کې بلکې هر وخت اغي د دنیا نه نفرت کړی دی، دنیا او د دنیا مال او متاع هغه ټوکراو کړی دی او آخرت له ترجیح ور کړی ده. فقر او فاقه، غربت، پریشان حالی دا په صحابه باندې او د کرنګ د نبی له صلوات و سلام په جون کې او د نبی علیہ السلام په اهل بیت او په کور والو باندې اکثر راتله. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت علی کرم الله وجهه دی هم ډیر د فقر او فاقه او د غربت جون تیرو. یو ورځ علی کرم الله وجهه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر لاړه شه او پیغمبر علیہ السلام ته د خپل حال وایا چې مونږ فقر او فاقه او غربت ډیر پریشان کړیو. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پړونی رالی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر ورزي ور ډبې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دا ور ډبېدل خو زما د لور دی. تعجب وکړ چې فاطمه رضی الله تعالی عنها خو نور کله په دا ټیم ناراضي سو وجره چې په دا ټیم راله. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي حضرت لوګي پریشانه کړی ما، فقر او فاقه مشکلات او پریشانی ده، کتا سورا سره تعاون او امداد وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي زما خوږی لورې فاطمه نن دیرشم ورځ ده، دیر شرزی اوشوی چې مونږ کره هم په انګیټه کې ور نه دی بل شوی، مونږ کره هم په انغری کې ور نه دی بل شوی. اهل بیتو کرا زمونږ په کور کې استاد خوږ بابا جان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دواړو جهانو سردار دی، هغې کره هم دیرشم ورځ د چې کټوی نه ده پخ شوی. فقر او فاقه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه او د فقر او فاقه دا اختیاري و، هغې دنیا له لته ورکړې وه او آخرت له به ترجیح ورکوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي فاطمه ما ته د زکات او د صدقې سچیلې او ګړې بیزې راغلې وې، ما خو ټولې تقسیم کړې، 15 را سره پاتې دي، که دې خوښوي نو دا 15 چیلې واخله او یا که د خوښی نو تا ته به یو 15 کلمات وښیم چې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ښودلی دي چې هغه د آخرت په اعتبار سره ډیر قیمتي دي. نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت یافته وه، هغې هم آخرت له ترجیح ورکوله، د آخرت اعمالو له او د آخرت ګټې له ترجیح ورکوله په دنیا باندې. هغه ورته وایي بابا جانا د آخرت ګټه مې خوښه ده، د دنیا مال او متاع خو به ختم شي، لہذا 15 چیلې او بیزې مې نه دي پکار، ما ته دا 15 کلمات وښیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي دا کلمات وایه فاطمه، یا اول الاولین ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. فاطمه رضی الله تعالی عنها واپس راله. علی کرم الله وجهه ته تپوس کوي فاطمه بابا جان دله څه درکړو، څه دې راوړل د کور نه، د پلار د کور نه دې څه راله راوړل. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي دنیا پسې تلوم او آخرت مې دله راوړو، د آخرت ګټه او د آخرت فیدې مې دله راوړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته یو 15 کلمات وښودل،
ټوله واقعه او کیسه ورته وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي بیا خو زمونږ په ژوند کې نن د ټولو نه بهترینه ورځ ده، یعنی مونږ ته نن ډېره غټه فایده او ډېر غټ چې کوم دی عمل دا ملو شو په اعتبار د آخرت سره، دا زمونږ دپاره ډېر زیات افضل او بهتر دی.